بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ددی زینا سورت رمیسا اغشوکی چیدی طویلکی جہاد فی سبیل اللہ. بدی حصہ کې د جهاد فی سبیل الله د توحید او د رسالت لپاره اغزان قربانول او بیا ورپسې بل حصہ کې انفاق فی سبیل الله د توحید د رسالت لپاره مال قربانول داغي بیان دی. او چونکه جهاد الګي دیشي چې مسلمانان په خپل میانس کې منظم او متفق او متحد، نو د دې وجنا امور انتظامیه هغه به بیانېږي او انتظام اتفاق هغه حل راځي چې اصلاح باطن هغه شوي وي. نو امور مصلحه هغه به هم په دې حصہ کې بیانېږي. نو پدی حصہ کې چې کوم مضامین هغه بیانېږي نو هغه به یو جهاد فی سبیل الله او بل امور انتظامیه او بل امور مصلحه. او دا آیات مبارکه پدی آیات کې د تمام احکاماتو بلکہ د تمام اهم احکامات بیان هغه اجمالا شوه دي. اعتقادیات هغه په دې آیات مبارکه کې بیانېږي، عبادات هغه په دې آیات مبارکه کې، معاملات هغه په دې آیات مبارکه کې، د کشان د اخلاق بیان هغه په دې آیات مبارکه کې دا غي ذکر دی. نو دا یو ډېر جامع آیات دی. شیخ غلام اللہ خان سے رحمہ اللہ یہ آیات اصول دین میں سے ایک بہت بڑی اصل ہے. نو دے آیات کے اللہ رب العزت ډیر سے ذکر کړي دي اجمالا او د اعتقادیات بیان فمن آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. ددی من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین ددی عقائد سره تعلق دی او د عباداتو داغی ذکر بدوات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. دیکھ د عباداتو هغه ذکر کیږي او د معاملاتو ذکر والموفون بعهدهم اذا عاهدوا او د اخلاق ذکر اجمالا هغه والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. نو دا آیات مبارکہ دا ډیر جامع او مانع آیات دي. امام قرطبی رحمه الله وی هذه آیت عظیمة
پدې من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه نو پدې من آمن بالله باندې پدې کې د الله اسماء او صفات ذکر کیږي او د الله اسماء او صفات باندې پوره کتابونه لیکل شوی دي امام قرطبی په خپل یو کتاب لیکل دی الاسماء والصفات والیوم الاخر کې اشاره ده نشر تا حشر تا دوباره پورته کېدو تا میزان تا او د میزان تلتنا مراد دک شانتی پولیس رات حوض او د انبیاء علیہ السلام شفاعت او جنت او دوزخ دا ټول په دې باندې لیکل شي والیوم الاخر والملائکه ملائکه چې څومره دي نو ملائکه دا غي باندې پوره کتابونه لیکل کېږي د شپږو ملائکو ذکر صرف په قران کریم کې راغلی دی چې یو هاروت یو ماروت او یو رعد فرشته ده او یو چې نو هغه مالک ده نو د دې شپږو ملائکو ذکر هغه په قران کریم کې شته د نور ملائکو ذکر هغه نور هغه نه ذکر شوی د جبرائیل او د میکائیل د هاروت او د ماروت د رعد او د مالک د دې شپږو فرشتو ذکر قران کریم کړی دی دک شان دی ول کتاب سلوک مشهور غټ کتابونه یو چې زمون مخه ته پروت دی قران کریم او دې پسې تورات بیا زبور انجیل دا غټ کتابونه او صحائف هغه سل کتابونه صحائف هغه په دې ټولو باندې ایمان والنبیین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا سورہ دی نو د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بارکه دا سه یو قول صحیحه چې بالکل قوی روایتي نو هغه نشته البته یو روایت کې راځي چې 1,24,000 انبیاء علیہ السلام په یو روایت کې راځي 2,24,000 انبیاء او دا دواړه روایتونه دا د سند په اعتبار سره او دا د کې لږ ضعف دی کمزورواله دی نو یقیني سوګدانی شویل چې دومره انبیاء علیہ السلام راغلي خو چې بیا یې هم وایي چې 1,24,000 مکمو پیش پور سره وایي ځکه یقیني پته نشته نو پدې او بیا امام قرطبی وایي وکل قاعده من هذه القواعد تحتاج الى كتاب او دا هر قاعده دا دې ته محتاج ده چې پدې باندې کتاب لیکل شي نو من آمن بالله پدې باندې ځل کتاب لیکل کېږي والیوم الاخر پدې باندې ځل په ملائکه او کتابونو او په نبیانو ليس البر ان تولوا وجوهكم چونکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د تحویل قبله حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواهش چې الله رب العزت د بیت المقدس نمن بیت الله شریف ته زمون قبله کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بیت الله شریف ته مشورو کو نو يهودو نصارو هغه ډیر زیات شور جوړ او دا خبره په خلکو کې کوله چې دا سي نبی راغلی دی کله یو بل مخ کې او کله بل مخ کې او دومره شور او زور جوړ کو چې په هر ځای کې به دا تذکرې کولې چې څوک بوله مخله راتل نو دا خبره به کوله وي دا ته پته ده وی نبی علیہ السلام محمد صلی الله علیه وسلم به یادو وی دا سي وی راغلی دی او هغه کله یوې قبله ته مخ کې او کله بل ته مخ کې الله رب العزت وی دا صرف دانی کی نه ده چې تحویل قبله او کوي قبله ته مخ کوي او منځو کوي صرف دانی کی نه ده نیکی دا صرف نیکای دغه نه دي ليس البر ان تولوا ندنی کی صرف دا خبره ان تولوا چې تاسو وګرځوي وجوهکم مخنا خپل قبل المشرق طرف د مشرق تا والمغرب او د مغرب تا ولكن البر لیکن نیکی دا آغا چادا امام ماوردی وی النکت والعیون کی ولكن
वलाकिन البر بر من آمن بالله वलाकिन البر او لیکن نیکی نیکی دا آغا چادا آمنا چی ایمان راوڑے چی ایمان راوڑے وی باللہ پا اللہ والیوم الآخر او برزد آخرت والملائکت او بملائکو والکتاب او بکتابنو والنبیین او بپیغمبران بانے وآت المال او ورکوی مال علا حبه بمحبت دا اغکی ذوی القربا فالوانتا والیتاما او یتیمانانتا والمساکین او مسکنانتا وابن السبیل او مسافرتا والسائلین او سوال کونکتا وفی الرقاب او بازادولو دا سکنو کی واقام الصلاة او پابندی کمی دا منز وآت الزکاة ورکمی زکاة والموفون بعهدهم او برکون کیوی دوادو خبلو اذا عاهدهم کلچ وادهم کی والصابرین اے امدح الصابرین او مدحکون دا صبر کونکو فی البأساء بحالت دا سخف کرگی والضراء او دا مرزنو کی وحین البأس او بوقت جنگی اولئک الذین صدقوا دغکسان دی رشتینی واولئک هم المتقون او دغکسان خاصتی پرهیزگاران دی الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك التقوى والعافية والدوام والعافية والسلامة اللهم تقبل دعاءنا يا مجيب الدعاء يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث إلا ذنوبنا ومعافيك سيئاتنا إلا من كنت كامل هداية مسكين تمام عالم كامل هداية مسكين إلا سمر بیماران دی کلو کے اسپتالوں کے اللہ کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب کی إلا سوکم دو دنیا ندی ایمان پا حالت کی تلی دی إلا قبور منور معطر کے جنت الفردوس کو لالا درجات کر کے او اللہ پاکا سمر پریشان ہے دی